د الله جل شانه صفتی نمونه: الرحمن بخون کے نہایت رحم والا، الرحیم نہایت مہربان. په حدیث شریف کې فرمایلی شوی دی چې الله رحمان الدنیا و رحیم الاخرت دی. د الله پاک د دې دواړو نومونو اثر په زړه کې د کینولو طریقه دا ده چې انسان په خپل اعمالو باندې ور توجه ساتي او د الله پاک په مخلوقاتو باندې د رحمت نظر ساتي او په مخلوق باندې مهرباني کوي. پر ټول کارونه هم الله عزوجل ته حواله کوي او څه چې وایي یا غواړي نو هم هغه ته وایي او صرف هم د هغه نه غواړي، ځکه چې الله عزوجل حقیقي منعم دی. د خپل بد اعمالو د لری کولو فکر کول پکار دي او تر کومه چې کې دی شي نو د غریبانو او مسکینانو بغیر د څه غرض او بغیر د څه عوض نه د هغوی حاجتونه پوره کول پکار دي.